ام فضل فرمای حدیث مبارک ته صحیح سند والا ام فضل فرمای وی یوزل زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت اقدس کې حاضر شوم. ما عرض وکړ د الله رسول ما بیګا ډیر زیات سخت خوب لیدلې دی، ډیر یریګه ما جس خوب دی لیدلې دی. ما هوا څه خوب دی لیدلې دی؟ انه شدید، ډیر سخت خوب مې لیدلې دی. بیا نبی علیه السلام فرمایل ما هوا څه خوب دی وایا؟ هغه ویل رأیتک ان قطعه من جسدک قطعت. د الله رسول ته مې لیدې چې ستا د جسم مبارک نه غوښې کټ کولی شي او زما په جولې کې اچولی شي. ډېر سخت خوب مې ولیدو. ووضعت فی حجري، او ستا د جسم هغه مبارک غوښې چې کمې کټ کولی شي اما ته خلک په جولې کې اچوي. نبی علیه السلام وفرمایل رأیت خیرا، ډېر ښکلی خوب دی لیدلی دی. حیرانه شوه چې دا څنګه ښکلی خوب دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت په فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته یو زوی ورکوي او هغه به ستا په پرورش کې زما اولاد دی، ستا په پرورش کې به یې ته به ورله پی ورکوي. ام فضل فرمایي همدقه شانتي وشو. لږې ورځې پس فاطمه رضی الله عنها بیماره شوه او بیا څه وخت پس حسین رضی الله عنه دنیا ته رالو پیدا شو او امزما په غېږه کومه پرورش کولو. وړوکې ماشومو ما یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله لاړم او حسین رضی الله عنه مې ورته غېږه کې کېغوستو. نو ډېره مینې ورسره وکړه، ښکلی کړو. او بیا د هغې نه پس نبی علیه السلام په ژړا شو. تحریقان من الدموع، د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. ما دې تپوس وکړو چې زما مور او پلار دې پتا قرباني د الله نبی دا ولې دې وژړل؟ نبی علیہ السلام راته وفرمایل اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا. اوس ما ته جبریل علیہ السلام راغلی او خبر یې راکړو چې ستا دا بچی دا نوسې به ستا د امت خلق را پاسې او شهید کوي به دردې سره. ناغې تعجب سره وویل چې دا ماشوم به قتل کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایل نعم، همدقه به شهید کوي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل اتانی بتربت من تربته حمرایا. د جسم ویني چې په کومه خوره به پروزي هغه خون آلود خوره هم جبریل علیہ السلام ما ته روړه پیش کړ وی ښودله راته. یعنی د حسین رضی الله عنه د شهادت خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیل ورکړی شوی و چې داسې به کیږي. خو په شهادت مین خلکو اگر چې هغوی ته الله لوی مقامات ورکل، خدا چا چې داسې ظلم کړی دی د دې به څه انجام وي والله اعلم. دی ځان له آخرت برباد کو. په تاریخ کې ظالمان یادېږي، لعنتیان یادېږي، او حسین رضی الله عنه په تاریخ کې په خپلو بچو باندې حسین نوم یې د محبت په وجه مینه محبت ورسره کوي، د هغه په ارشاداتو عمل کوي. ځان یې شهید کړو خو نوم یې الله وځلولو.